बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पदे लेक्चर के बमूंगा प C++ के लॉजिकल ऑपरेटर्स वायू چې دا लॉजिकल ऑपरेटर ستویل کیږي د څه مقصد لپاره استعمالېږي او د लॉजिकल ऑपरेटर کم کم قسم مونږ سره موجود دي، یعنی سودانی लॉजिकल ऑपरेटर्स مونږ سره دي. लॉजिकल ऑपरेटर ستویل کیږي लॉजिकल ऑपरेटर is a symbol or a word is used to connect two or more expression. लॉजिकल ऑपरेटर چې کوم دي دا یو قسم سیمبولونه دي یا words دي، یعنی دلته د لॉजिकल ऑपरेटर ته سیمبول هم استعمالولای شي او words هم استعمالولای شي چې څنګه استعمالېږي دا وروسته په پریکټیکل اگزامپل کې درته وایم. خو کار یې دا دی چې دوه ایکسپریشن راخلي، دواړه یو بل سره څه کوي، ګوري، کنیکټ کوي، مقایسه کوي. څنګه دوه ایکسپریشن راخلي دا به هم تاسو وروسته وګورئ، خو دومره دلته زده کړئ چې دوه ایکسپریشن راخلي هغه څه کوي، کنیکټ کوي، ګوري سره. دا موږ سره درې دانې دي لॉजिकल ऑपरेटर्स. یو اینډ دی، یعنی دغه ساينونه تاسو ګورئ دا استعمالېږي. بل چې کوم موږ سره دی د هغې دپاره تاسې اینډ داسې په انګلیش کې هم لیکلی شي، ځکه دلته ما ویلي چې ورډ یعنی ورډز هم استعمالولی شي. دغه دوه د ټیل ساينونه دي، ورټیکل بار دی ته ویل کېږي، دغه هم ته استعمالولی شي، اور داسې هم لیکلی شي او ناٹ هم استعمالولی شي. نو دغه درې آپریټر مونږ سره موجود دي د لॉजिकल، چې د آپریټر هم استعمالولی شي او که غواړئ چې په ورډز باندې استعمالوي نو اینډ اور ناٹ داسې هم استعمالولی شي. نو په دې آپریټر کې اول رسم د اینډ ته چې اینډ څه کار کوي او د هغې ټیبل هم مونږ دلته کې ډرا کړی دی. اوس اینډ آپریټر تاسو ته وایي چې ورډ هم استعمالولی شي او دغه سیمبولونه هم استعمالولی شي. وی ریټرنز ټرو وین آل د کنډیشن آر ټرو. وی تاله په سکرین باندې ټرو پرنټ کوي. کوم وخت کې به ټرو پرنټ کوي؟ کله چې ټول کنډیشن سره شي ټرو وي. یعنې تا دوه درې ایکسپریشن ورکړي دي، شرطونه دي، کنډیشن دي ورکړي دي، که چېرته ټول صحیح وو نو ستا جواب به ټرو راوځي. اینډ ریټرن فالس. کوم وخت کې دا فالس درکوي؟ وین any one or more than one condition is false. یعنی مطلب دا دی تا لس شرطونه وړاندې کړي دي، که چېرته لس واړه صحیح وو نو ستا جواب به ټرو وي. که چېرته په دې لسو کې یو هم فالس شو نو ستا جواب به څه راوځي؟ فالس به راوځي. دا کار د چا دی؟ د اینډ. دا یو ټیبل دی، یعنې یو شرط ما وړاندې کړی دی ټرو دی، بل شرط مې ورکړی دی هغه هم ټرو دی، نو جواب به څه شی راوځي؟ ټرو. یو مې ټرو ورکړی دی بل مې فالس ورکړ نو جواب به فالس راوځي. که اولنۍ ته چېرته فالس ورکړي دویم ټرو ورکړي نو هم به فالس راوځي، او که یو هم فالس او بل هم فالس نو جواب به فالس. یعنې مطلب دا دی چې لس شرطونه که چېرته سل شرطونه ورکړي یو پکې فالس و ټول جواب دی فالس کېږي. اوس د دې اگزامپل څنګه دی؟ راځم دلته کې د آی ډي ته راځم، دلته ویریبل مې جوړ کړ انټیجر a، لس عدد مې پکې سټور کړ، بل مې واغسته b، په دې کې مې شل عدد سټور کړ، بل مې انټیجر واغست c او په دې کې مې سټور کړ مثال 13، بل کې مې سټور کړ مثال d او دې کې مې څه کړ 13 سټور. دا اولنی به مې زه لس کړم. دا شو ما سره څلور ویریبل. یو ویریبل بل جوړو ما انټیجر او څه په نوم باندې ریزلټ په نوم باندې پاس. اوس تاسې ګورئ ریزلټ کې به زه څه وکړم؟ ما ټول مطلب هغه ایکسپریشن به راواخلم، په دې کې به واچوم چې آیا موږ ته ټرو راکوي که فالس راکوي. خو کوم آپریټر به یوز کوم؟ اینډ. زه ورته څه وایم؟ a برابر دی د b. دا یو شرط شو، صحیح شو که نه؟ او بیا مې ورته ولیکه اینډ، بیا ورته څه وایم؟ c برابر دی د d. بس. نو دا یو شرط شو، یو ایکسپریشن شو، دا بل شرط شو، بل ایکسپریشن شو. دواړه یو بل سره کنیکټ کړي د څه په واسطه باندې؟ د اینډ په واسطه باندې. ډیفینیشن کې ما ویلي. اوس ګوره a برابر دی د b، نو ورته a برابر دی د b، یعنی مطلب اولنی شرط زموږ څه دی؟ ټرو دی. ښه، بیا c برابر دی د d، نو c برابر دی د d. نو دلته تعریف کې ما لیکلي دي وی ریټرن ټرو وین آل د کنډیشن آر ټرو. نو ګوره ټول کنډیشن ټرو دي نو جواب به ټرو راوځي. ټرو نه مطلب په سکرین به 1 پرنټ کېږي. او سی آوټ ما ته څه پرنټ کا؟ ریزلټ. ته راشه کمپایل اینډ رن باندې کلیک کا، که چېرته 1 یې پرنټ که خو زموږ جواب به صحیح وي، که 0 پرنټ کوي به نه صحیح. دا وګوره بالکل زموږ جواب صحیح دی، 1 یې پرنټ.
ځکه الته ما ویلي چې A برابر دی د B نو برابر دی کنه او C برابر دی د D دواړه یو بل سره برابر دي. ها که چېرته زه دلته څه وکړم یو کې لس دی بل کې سل دی نو د اولنی شرط زمونږ څه دی فالس دی دا دویم ټرو دی نو په دې وخت کې به څه کېږي تاسو ته ما ویلي چې په اینډ کې لس شرطونه ورکوي یو که فالس تو ستاسو جواب به ټول فالس نو ته راشه کمپایل اینډ رن باندې کلیک کا وګوره وایي زیرو وجه څه ده وګوره یو فالس دی بل ټرو دی نو ځکه ما ته په سکرین باندې څه پرنټ شو زیرو نو دا موږ سره د څه کار د اینډ کار اوس دلته راځم د اینډ کې یو پریکټیکل اگزامپل باندې کار وکړم زه به واخلم اول کې string username او بیا به ولیکم پاسورډ دغه ویریبل مو واخست بیا به ولیکم cout enter username شو ورپسې cout بیا به ورته پاسورډ رانه وسو غواړم او دا چرته سٹور کا د پاسورډ کې سٹور کا انپوټ کرانا یو ځل یو وخت څه شي یوزرنیم کې بس سٹور شي بل ځل پاسورډ یو د پاسورډ کې بس سٹور شي اوس به زه داسې کار وکړم یو بل ویریبل به دلته جوړ کړم او انټیجر مې واغسته او په دې کې به زه سٹور کړم مثال ریزلټ بس اوس دلته ورته څه یم ښه ریزلټ دی زه ورته وایم چې یوزر نیم که چېرته برابر شو د څه سره برابر شو د ایډمن سره او اینډ پاسورډ برابر شو د چا سره د 1 2 3 سره شو که چېرته یوزر نیم کې ایډمن چا ولیکه او پاسورډ 1 2 3 لیکلو ریزلټ کې بس شي سٹور شي 1 او که چېرته په دې کې دا یو غلطو نو بس فالس به پرنټ کېږي نو cout ریزلټ زه ورته ماته په سکرین باندې پرنټ کړه زه به راشم دا به چیک کوم وګورم چې څه وایي مونږ ته وګوره انټر یوزر نیم نو سی فار ایگزامپل ما ولیکه ایډمن پاسورډ 1 2 3 دواړه مې صحیح ولیکه نو ماته وایي چې 1 ولې راته 1 پرنټ کوي ځکه زما یوزر نیم او پاسورډ صحیح دي که زه چېرته راشم او یو پکې غلط ولیکم لکه مثال رالم کمپایل اینډ رن باندې مې کلیک کړ ایډمن مې صحیح ولیکه پاسورډ مې غلط ولیکه ته وګوره ما ته څه پرنټ کوي اوس زیرو وجه څه ده وجه دا ده چې هلته ما پاسورډ غلط کړی دی یعنې اوس که یو غلط و نو دلته ما ته څه پرنټ کېږي زیرو به پرنټ کېږي نو دا شو مونږ سره د اینډ اپریټر تاسو ته ما ویلي چې ورډز هم استعمالولی شي لکه د دې اپریټ په ځای تاسو وکړئ اینډ ولیکئ اینډ اوس هم صحیح دی راشه کمپایل اینډ رن باندې کلیک کړئ جواب به بالکل صحیح راځي سی ایډمن 1 2 3 وګوره 1 یې مونږ ته پرنټ نو مطلب دا دی که چېرته دا ورډز استعمالوئ او که اینډ ورته لیکئ نو ستاسې نو دا مونږ سره اینډ اپریټر ورپسې چې کوم دی اور اپریټر دی we return true when one or more than one condition is true return false when all condition are false دا د هغې نه لږ مختلف دی مختلف په دې دی که لس شرطونه ته ورکړې لسو کې 9 فالس شو یو پکې ټرو جواب به ستا ټرو راوځي وجه څه ده وجه دا چې هلته مونږ د اور اپریټر استعماله ګورئ یو اپریټر دی کنډیشن دی ټرو دویم کنډیشن هم ټرو نو جواب به ټرو راوځي بیا یو کنډیشن دی ټرو دویم دی فالس نو جواب ټرو راوځي وجه څه ده یو خو ټرو دی که نه یو فالس دی بل ټرو دی نو جواب به ټرو راوځي که دواړه تر څو چې ټول فالس شوي نه وي تر هغه پورې د اور څه کوي جواب به تاله ټرو درکوي دغه شان اوس دلته راځم انټیجر A مثال 10 B او دغه شانتې 10 مو راځو انټیجر C او دغه شانتې 30 او بیا مې وتل چې D دې کې هم 30 ورواچو ریزلټ په نوم باندې ویریبل A برابر دی د B اور دا اپریټر استعمالولی شي بیا ورته یم چې C برابر دی د څه شي د D اوس ورته یم چې cout ریزلټ پاس ویم A برابر دی د B A برابر دی د B که نه دی برابر اول به زه داسې کومه ټرو به کوم
دی کې ملستی دی کې ملستی دی کې درش دی کې درشتي نو دا کنډیشن هم ټرو دا کنډیشن هم ټرو اوس بزرا شم دا به کمپایل اینڈ رن به کم تاسو وګورئ جواب زمونږ 1 راوځي ځکه ټرو دی هر څه ټول ټرو دی اوس راځم دا یو پکې فالس کومه یعنی a برابر دی د b a کې لس دی او b کې 50 دا خو نه دی برابر نو دا فالس دی دا ټرو دی نو تراشه دا کمپایل اینڈ رن باندې کلیک کړه جواب به اوس هم ټرو راوځي وجه څه ده وجه دا ده چې دلته خو یو خو ټرو دی کنه چې یو ټرو دی نو ځکه جواب سره راوځي دا به ټرو راوځي دغه شان به د اپریټر بیا وروسته استعمال راځي په دې باندې به پریکټیکل اگزامپل باندې مونږ کار کوو چې تاسو لا اف نه دی ویل اف ال سم نه دی ویل چې هغه مول به په دې باندې پخپل کوي بیا وروسته په دې باندې عملی مثال نه کوو ورپسې چې کوم دی دریم اپریټر مونږ سره دی چې هغه ته ناٹ ویل کیږي او ناٹ اپریټر د پر دغه ایکسکلیمیشن مارک استعمالېږي وی ناٹ اپریټر از یوزډ ټو کمپلیمنٹ د کنډیشن وی کوم اپریټر چې مونږ دا ناٹ اپریټر مونږ په دې خاطر استعمالو چې هغه کمپلیمنٹ کوي کنډیشن شرط الټا کوي سرچپه کوي ریټرن ټرو کوم وخت کې ټرو جواب راکړي کله چې زمونږ کنډیشن فالس وي یعنی یو کنډیشن ورکه که چېرته فالس هغه جواب به ټرو درکوي که چېرته ټرو دی ورکه نو هغه به فالس درکوي نو هغه کمپلیمنٹ کوي سرچپه کوي دغه شان لکه ګوره ځکه مثال انټیجر ما لیکلی دی a لس مې ولیکل بس اوس زه راځم ولیکم چې سی آوټ او ورته وایم a is equal to 10 تراشه کمپایل اینډ رن باندې اوس کلیک کوئ ماته په سکرین باندې پرنٹ ک 0 اوس ته به چې دی ولې 0 پرنٹ کړي دې څه مطلب دی a کې پروت دی لس عدد ما د قوسونو کې ورته ولیکل چې a برابر دی د لس نو دا کنډیشن زما ټرو شو کنه او ټرو دی نو جواب سي راغلی فالس ولې فالس راغلی مخکې وته ما ناٹ لګولې دی یعنی د دې اوس مطلب دا دی چې کله دا ناٹ ولګیدا چې دا a نه دی برابر د لسو دا خو برابر دی اول ته ما لاندې لیکل چې نه دی برابر نو خبره زما غلطه شو کنه اوس که زه چېرته داسې وکړم دلته مې ولیکه 11 او اوس راشم کمپایل اینډ رن اوس وګوره جواب به زما ټرو راوځي اوس خبره زما صحیح ده کنه زه څه یم a نه دی برابر د لسو نو زما خبره برابر ده نه دی برابر کنه لکه مثال یو ځکه موبایل پروت دی او تا ته یو څوک و چې دا موبایل نه دی خبره غلطه ده کنه وای نه دی کنه او که چېرته څوک و چې دا موبایل دی نو ټرو دی نو دلته دام داسې دی ګوره زه دلته لیکل شوي دي لس فار ایگزامپل لیکل شوي څه دي لس دي او زه م وایم چې دې لس دي ګوره دې ما ورته څه ویل چې دا لس نه دي خو دي که نه نو ځکه لاندې دلته جواب زمونږ فالس راغلی چې دا ستا خبره چې کومه ده دا غلطه ده بیا د دې پریکټیکل استعمال دپاره مونږ چې کله اف ایلس دغه مونږ ویل سویچ سټیټمنټ دغه ټول چې کله مونږ ویل د دې بیا مونږ او تاسې د دې پریکټیکل اگزامپل وایو فی الحال دومره زده کړئ چې دا اینډ کوم ځای کې استعمالیږي اور کوم ځای کې استعمالیږي او ناٹ او کار یې څه شوی دی